السلام علیکم د میډیکل سپیشلیست زموږ سره حاکمه خاصیتونه وي ګوره یو زموږ سره عام ډاکټر وي یو زموږ سره میډیکل سپیشلیست وي عام ډاکټر مطلب زموږ دا دی چې کله هم زموږ سره یو څوک ایم بی بي ایس وکړي او د هغې نه پس چې کوم دی هغه بیا زموږ سره د هاوس جاب وکړي او د زموږ سره د پاکستان د پی ایم ډي ایس نه لیسنس والی نو هلته بیا موږ وایو ډاکټر ټیک ده بیا میډیکل سپیشلیست چې کوم وي دا زموږ سره بیا څه کوي د ایم بی بي ایس نه پس به یو خاص فیلډ کې څه کوي سپیشلیټي کوي چې هغې ته بیا موږ وایو میډیکل سپیشلیست ټیک ده نو موږ ستاسو سره د میډیکل سپیشلیست یو څو خاص کوالټیز وایو چې میډیکل سپیشلیست کې زموږ سره کوم رقم کوالټیز وي نو میډیکل سپیشلیست کې په اول نمبر باندې کومه کوالټي ده نو هغه دا چې زموږ سره څه کوي ایډوانس ډایګنوز کوي مطلب دی زموږ سره د بیمارۍ په اسانتیا سره څه کوي تشخیص کوي چې کې زموږ سره بیمارۍ څونه هم کمپلیکس ولې نه وي خو بیا هم زموږ سره میډیکل سپیشلیست دا څه کوي په اسانتیا سره تشخیص کوي میډیکل سپیشلیست کې دویم نمبر باندې چې کومه کوالټي ده نو هغه دا ده چې کله هم د زموږ سره د بیمارۍ په ایډوانس طریقې سره تشخیص وکړي د هغې نه بس بیا د زموږ سره د بیمارۍ د معلومولو لپاره چې د بیمارۍ زموږ سره نور هم معلومه شي د هغې لپاره بیا څه کوي ایډوانس قسم ټسټونه کوي که چېرې کې زموږ سره د ایکو ضرورت وي نو ایکو کوي که چېرې کې زموږ سره ایم آر آی ضرورت وي بیمار ته ایم آر آی کوي سی ټي سکین کوي او دا شانه کې انډوسکوپي کوي وغیره زموږ سره ډېر زیات ټسټونه وي چې هغه زموږ سره میډیکل سپیشلیست څه کوي یو بیمار ته ریفر کوي او دا بیمارۍ متعلق بیا د هغې نه څه کوي معلومات اخلي ټیک ده درېیم نمبر باندې چې کومه کوالټي ده نو هغه دا ده چې سپیشلایز رقم څه کوي ټریټمنټ کوي هغه ټریټمنټ دی کوي چې هغه مثال کې زموږ سره یو عام ډاکټر نشي کولی نو هغه به د څه په بنیاد باندې کوي د دغه ټسټونو په بنیاد باندې کوي نو دا ډاکټر چې کوم دی زموږ سره بیا څه کوي یو ایډوانس قسم ټریټمنټ کوي دغه بیمار لپاره صحیح دی چې بیمار ته څه ورسېږي فایده ورسېږي او ته صحت میلاوي میډیکل سپیشلیست څومره هم وي دا زموږ سره په یو سپیسیفیک ارګن کې څه کوي سپیشلیټي کوي که نه نو داسې دا چې دا زموږ سره په دغه ارګن څونه هم کمپلیکیشن وي دا په هغه کې څه وي ایکسپرټ وي لکه مثال په طور باندې که چېرته کې زموږ سره یو ډاکټر په زړه کې زموږ سره سپیشلیټي وکړي نو هلته بیا موږ وایو کارډیالوجست نو د زړه ریلیټډ څونه هم ډیزیز دا به بیا څوک هینډل کوي دا به زموږ سره کارډیالوجست هینډل کوي دا شان نه کې که چېرته کې زموږ سره یو څوک په لیور کې زموږ سره سپیشلیټي وکړي نو هلته بیا موږ وایو هیپاټالوجست د لیور ریلیټډ څونه هم زموږ سره کوم کمپلیکیشن وي بیا زموږ سره هیپاټالوجست ټریټ کوي نو په یو سپیسیفیک ارګن کې چې کوم زموږ سره څه کېږي یو خاص قسم سپیشلیټي کېږي او هغه لپاره بیا موږ خپل یو قسم نمونه په میډیکل ټرمینالوجي کې استعمالو او ان شاء الله دا به موږ تاسو سره سټیپ بای سټیپ څه کوو ډسکس کوو نو میډیکل سپیشلیست کوم زموږ سره ایډوانس قسم سرجریز کوي چې دا موږ چاته انجیوپلاسټي کوو دا به څوک دا به کارډیالوجست کوي دا شان کې چې دا موږ یو فیمیل ته سیسیشن کوو دا به څوک دا به گاینیکالوجست کوي ټیک ده نو څومره هم چې زموږ سره کمپلیکیټډ مسلې وي دا به زموږ سره څوک هینډل کوي دا زموږ سره میډیکل سپیشلیست هینډل کوي نو دا زموږ سره د میډیکل سپیشلیست په کوالټیز په حواله سره معلومات امید کوم مثال په پرې باندې خوښ وي ان شاء الله ملاقات وکړي په نوې ویډیو کې د نوې موضوع سره د خدای په امان